أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. إن الله بشك الله لا يستحيي نشرمه عند دي خبرنا يضرب بيان کی مثلا یو مثال مثلا ما سمثال بعوضة د یو ماشي فما فوقها یا د ماشي نغټ لپاسا فاما الذين تصبحرها اغ کسان امنو چاغو ایمان راوړل فيعلمون ندفوهي انه الحق جدا مثال بیان ول د الله حق دی من ربهم د جانب د رب د دیونه واما الذين وبهرها اغ کسان کفرو چې او کفر کړي دي کافر شوی ويقولون ندوي ماذا اراد الله سيراده کړی دا الله بهذا مثلا په دې مثال سره د دې مثال په بیانولو سره يضل به كثيرا گمراه کوي الله پاک د دې مثال په ذریعہ باندې ډیر خلک ويهدي او هدایت کې الله پاک به د دې مثال په ذریعہ سره کثیرا ډیر خلکو ته وما يضل به او نه گمراه کوي الله پاک د دې مثال په ذریعہ سره الا الفاسقين مگر فاسقان نافرمان خلک دا الذين لا فرمان اغا خلق دي ينقضون عهد الله چې دي ماتي اغا عهد الله لوز د الله من بعد ميثاقه رستو د مضبوطه دلو د اغینا رستو د مضبوطولو د اغینا ويقطعون او د پریکي ما اغس امر الله به چې امر کړی دی الله پاک به په اغه سره ايوس ولا د یوزه کولو ويفسدون في الارض او دیو فساد خوري پزمکه کې اولئک دا صفت والا کسان چې دی هم الخاسرون اے دیو په نقصان ورتکون کې دي. دی رکوع کې مونږه مخکې تذکرہ کړی و چې دی رکوع کې الله پاک د درې قسمه عقاید او تذکرہ کوي ذکر کوي لکه یو توحید بیان کوي هغه تاسو مخې ته راغلی دی او دویم پکې د رسالت بیان کوي نه هغه پکې تاسو مخې ته راغلی دی د هغې ثبوت پکې راغلی دی توحید پکې الله ثابت کړی دی رسالت ثابت کړی دی او وروستو حصه کې چې کوم دی بیا الله پاک د قیامت تذکره کوي د دې آیتونو تعلق هم د دې ما قبل سره دی ما قبل سره چونکه مخکې تاسو اوریدلی دي چې بای د قرآن په مقابله کې درې ډلې جوړې شوي دي لکه د دې هدایت نامې په منلو کې او په نه منلو کې درې ډلې جوړې شوي دي یو په ژبه سره هم منونکي په زړه سره هم منونکي لکه د هغو تفصیل تیر شوی دی بل په ژبه باندې هم انکار کوونکي او په زړه سره هم انکار کوونکي د هغې وضاحت هم شوی دی او یو دا چې په ژبه یې مني خو په زړه سره چې کوم دی نه مني انکار کوي منافقین د هغو تذکره هم څه ده لکه مخکې شوې ده. وس دا کفار چې کوم دي څه دي لکه دا کفارو د جواب ورکولو نه وس عاجزه شوي دي لکه دوی خو په خپل شرک باندې او په خپل کفر باندې قایم پاتې شو که نه د دې پیغمبر په خلاف باندې پاتې شو د دې قرآن په خلاف پاتې شو قرآن ولا چیلنج ورکو چې بھائی تاسو دا وایي چې دا د پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی تاسو هم عرب یې د ده په شان انسانان یې دی هم عرب دی دی هم انسان دی چې دی جوړولی شي تاسو هم جوړولی شئ تاسو جوړ کړئ اول الله پاک د تمام قرآن چیلنج ورکړو پرون تفصیل تیر شوی داسې هغې ته اشاره کوو هغه یې ونه کړو بیا د لسو آیتونو د لسو سورتونو چې کوم دی چیلنج ورکړی دی د هغې نه هم عجز شو لکه
پرونی آیات کی چې کوم دې څه دی لکه ای د یو ورکوټ شان صورت چې کوم دې چیلنج ورکړی د هغې نه عجز شو لکه دا مخالفین دي اوس دیو خپل مخالفت ختموي نه د کفر نه قلاریږي نه د جواب ورکولو نه چې کوم دې څه شو لکه ای عجز شو د دشمن او د مخالف دا کار وي چې دې کله د جواب ورکولو نه عجز شي نه دی بیا قسم قسم اعتراضونه کوي قسم قسم څه کوي لکه اعتراضونه کوي په دې اعتراضونو باندې چې کوم دی بیا څه کوي لکه دا کوشش کوي چې په څه طریقې سره خفګان او پریشانی خو په خپل ځای ده خو د دې قرآن د حقانیت ته ختمولو چې دا قرآن حق کتاب نه دی دا پیغمبر یعنی حق پیغمبر نه دی داسې قسمه اعتراضونه کوي چې تأثر دا ورکوي چې دا د الله کلام نه دی څه دی دا د الله کلام نه دی مثال په طور باندې دیو اعتراض دا وکړو چې کدا تاسو وایئ چې دا د الله کلام دی پیغمبر ته تاسو وایئ دا د الله کلام دی نو الله خو ډېر لوی دی د هغه کلام هم ډېر عظیم دی څه دی لکه نو بیا په دې د دې لوی الله په دې لوی کلام کې په دې عظیم کلام کې چې کوم دی د دې ماشو دا خبرې ولیدي ماشي پکې ولې ذکر کړي دا واړه خسکي خسکي سپک څیزونه لکه لوی الله په دې خپل لوی کلام کې چې تاسو وایئ په دې کې اوس د ماشو تذکره چې کوم دی اوس ولې کېږي لکه قرآن پاک کې ځای په ځای باندې الله پاک مثالونه بیان کړي دي لکه نو دلته کې چې کوم دی څه دی لکه ای د ماشي تذکره هم کړې ده یو ځای داسې دی چې هلته الله پاک چې کوم دی نو ای د مکۍ یعنې د مچ تذکره هم کړې ده لکه د مچ مثال هم بیان کړی دی لکه او دغه شانتې نور هم یعنی د عنکبوت یعنی د جولا مثال هم الله پاک بیان کړی ځای په ځای په خپل خپل ځای کې راشي انشاء الله تفصیل به وشي خو الله پاک په دې قرآن پاک کې د دې څیزونو مثالونه بیان کړي دي نو دوی به دا اعتراض کوي چې که چېرې دا د الله کلام وی ټیک ده اوس هغه خبر نه خو وغوښتو داسې پیش کولی نه شي لکه چې دا دې انسان جوړ کړی د ځان نه نو چې قرآن چیلنج کړل نو د هغې نه خو عاجزه شو لکه نو اوس ما د مخالف کار صحیح بله سحر بله لټول لکه څه بله څه طریقه لټول لکه چې یاره دا قرآن په څه طریقه باندې موږ څه کړو لکه دروغ کړو دا پیغمبر موږ په څه طریقه باندې دروغجن ثابت کړو لکه ټیک ده نو قرآن کې الله پاک دا مثال بیان کړي دی چې دا د الله عظیم کلام یې نو په دې کې به د دې مچانو او د دې ماشو او د دې جولاګانو دا ذکر ولې لکه ټیک دی نو دا نو الله پاک دې تذکره کوي چې بھائی دا مثالونه چې کوم دي که لکه مثالونه خو د خلکو د پویولو دپاره بیانېږي مثال سره خبره چې کوم دی څه کېږي لکه سمجھ ته راځي لکه ته د خبرې مثال یو سړي ته بیان کړي نو د دې دا خبره چې کوم دی د هغه فهم ته په دې سره څه کېږي لکه نږدې شي ورته لکه دا خو موږ د مثالونو دپاره چې کوم دی الله پاک وایي څه کوو بیانو د خلکو د سمجاوهلو دپاره یو مثال چې کوم دی څه کوو لکه بیانو لکه نو دغه خبر الله کوي چې ان الله بېشک الله لا یستحیي شرم نه کوي حیا نه کوي د دې خبر نه چې بیان کړي مثلا ما یو مثال بعودة د ماشي وي په ما فوقه یا د ماشي نه غټ وي ماشي نه غټ یا په نریتوب کې غټ یا په موټا توپ کې غټ لکه څه دی لکه غټ په دې دواړو طریقو سره راتلی شي په ما فوقه د دې نه فوق وي لکه نو فوق یو دا اشاره هم ده چې باید د دې نه په غټوالي کې فوق وي یا د دې نه په نریوالي کې چې کوم دی څه وي غټ وي لکه یعنې په وړوکوالي کې دې غټ وي لکه نو دا الله بیانوي و دا مثال الله بیان کړی دی سمجاوهلو دپاره بیان کړی دی نو ګوره اوس په دې کې خلک دوه ډلې شو فاما الذین پسر کسان آمنو چې هغوی ایمان راوړه فیعلمون نو دوی پوهېږي انه الحق چې دا مثال حق دی من ربهم د جانبه د رب د دیونه ټیک شو یعنی کوم چې مؤمنان دي نو هغه خو دا وایي چې دا زموږ رب بیان کړی دی او دا حق مثال دی لکه څه دی لکه حق مثال دی او په دې ایمان راوړي د حق وایي او اما الذین او کسان کفرو چې هغو کفر کړی فیقولون نو دوی دغه خبره کوي ماذا اراد الله دا الله څه اراده ده اوس ټیک شو دا د الله کلام وینو لکه د دې ماشي د مثال نه بیانول د هغه اراده څه ده نو څه اراده کړې ده الله بهذا مثلا په دې مثال سره دې بیانولو سره الله پاک وایي یضل به کثیرا مونږ ګمراه کوو ترجمه کوم تا ته وکړه الله وایي د دې مثال په ذریعه باندې مونږه څه خلک ګمراه کوو او د دې مثال په ذریعه باندې مونږ څه خلکو ته چې کوم دی څه کوو لکه هدایت کوو څوک حق ګڼي چې الله دا بیان کړی دی د سمجاوهلو دپاره نو دا د هغو دپاره د هدایت ذریعه ده لکه او څوک دا ګڼي چې داسې د اعتراض په طور باندې وایي چې د الله اوس د دې نه څه اراده ده دا یې پکې ولې بیان کړی دی نو دا په الله باندې اعتراض دی د دې قرآن چې کوم دی څه دی لکه یعنې دا د الله کلام نه دی الله کلام په دې کې به د ماشو مثال نه و
نو الله وایي داسې قسمه خلک چې کوم دي موږ د دې مثال په ذریعه باندې دغه خلک څه کوو لکه ګمراه کوي لکه بې لارې کوي لکه بیا الله پاک وایي موږ نه ګمراه کوو د دې مثال په ذریعه باندې مګر فاسقان خلک نافرمانه خلک چې کوم دي څه کېږي لکه موږ د دې باندې ګمراه کوو نو مثال د سمجاوهلو دپاره دی ماوې څه دی سمجاوهلو دپاره دی دلته الله پاک د ماشي مثال بیان کړی دا مثالونه چې الله بیانوي دا د دې دپاره بیانوي که نه چې د کفارو د مشرکینو چې کوم د خدای نه علاوه نور حاجت روا او مشکل کشا ګڼلي دي لکه ټیک شو که نه الله حاجتونه پوره کوونکی دی لکه او الله پاک چې کوم دی د مشکلاتو ختمونکی دی د الله نه ما سوا په دې کائنات کې ما فوق الاسباب چې کوم دی هیڅ څوک څه دی لکه نه یو پیغمبر نه یو صحابي نه یو ولی ټیک شو هیڅ یو مړی هغه چې کوم دی څه کېږي د چا حاجت روایي نه شي کولی لکه او نه د چا چې کوم دی څه کولی شي نه د چا نه څه مشکلات چې کوم دی دفع کولی شي په اسانه الفاظو کې وایي نه چاته نفع رسولی شي نه چاته چې کوم دی ضرر رسولی شي لکه څومره دا د خدای اولیاء چې پراته دي دا زیارتونه دا ګمبتونه چې پې جوړ دي دا خلکو چې ځان دا دکانداري جوړه کړې ده دا په لکونو روپو باندې چې کوم دی څه کېږي لکه دا خرڅېږي لکه دا سیدي بابا کې دا ګمبت چې پې جوړ دی داسې دا پیر بابا شو لکه دا دیوانه بابا شو دا څومره دا ما له نومونه هم نه راځي لکه په څومره زرګونو کې چې دا په دې علاقو باندې دي دا د خلکو ځان د تجارت ذریعه ګرځولې ده دا ګمبتونه پې جوړ کړي دي او دا په ټیکو باندې چې کوم دی څه کوي لکه ورکوي لکه او دا شرکیات او دا بدعات چې کوم دی یا موږ په ډاګه باندې دا شیینو لکه وایي د ضرور وایي په لوړه خیږي موږ ورسره څه کولی نه شو خو موږ خو دغه ده چې څه حق خبره موږ ته د قرآن حدیث نه مخکې ته معلومه یې دا موږ کوو لکه زموږ دا څومره حاکمان چې کوم دي دا په دې بعضې موقعو باندې دا چې کوم دی د قید اعظم قبر ته راځي او په هغې باندې چل کوي لکه په هغې باندې دا ګولونه خورئ او غلافونه پې خورئ او دا سلوټونه دا څه شی دا دین دی دا مسلماني ده لکه دا شرکیات دي دا بدعات دي لکه څه دي لکه دا بدعات دي او دا چې کوم دی ورته باباګانو له زور په هغې کې چې کوم دی دا د کړکو دا ډبې زوړند کړي په هغې کې چې کوم دی ورکوټې د ځمکه جوړه کړي چا جنې جوړه کړي او چا الګ جوړ کړي او په هغې باندې کاڼي ښودي او دا مالګې او دا خوړلي او دا سجدي ټیک ده که نه دا کفریات او دا شرکیات چې کوم دی دلته خو څه الحمدلله لوکټې کم دي ګزاره ده او کته خو چې لاړ شي نو څه بل نمونه چل دی لږ پنجاب او دغه سیند په دې علاقو باندې لګه ټیک دی ځان پې وژني دا ټول څه دي او دا په قبرونو باندې دا شالونه غوړول او دا غلافونه غوړول او دا پخول او په دې باندې ګمبتونه جوړول د دې په شریعت کې جواز د سره نشته دی لکه نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته دی لکه نو الله پاک چې په قرآن کې دا مثالونه بیانوي که نه چې تاسو د الله نه ما سوا نور څوک حاجت روا او مشکل کشا جوړ کړي دي لکه دله ولاړ شو د الواد ورکوي دله ولاړ شو د تبه ښه کوي دله لاړ شو د غوږونو دړ ښه کوي دله ولاړ شو د ننکۍ ښه کوي لکه خبره باندې ورسېدې هغه چې کله وفات شوی نو هغه کې دومره طاقت نه و چې هغه نه تاسو کپړې وښکې او غسل ول ورکوو چې هغه د خپلې کپړې منع کړی وی لکه دومره هغه څه ولکه عاجزه ولکه دغه تا چې د قبر ته رسولی دی دا ولې دی په خبره باندې ورسېدې د خپلې کپړې نه شو منع کولی تا د کپړې وښکلې وي او تا والا غسل ورکړی دی او تا کفن کړی دی او تا پې جنازه کړې دی او تا چې کوم دی وړی دفن کړی دی لکه په خپله د قبره پورې تللی نه شو لکه خبر سره لکه قبره پورې تللی نه شو لکه په ځان یې خزه نه شوه ښودی لکه خبره باندې ورسېدې د ځان نه یې څه ضرر نه شو دفع کولی لکه نه یې ځان ته څه خیر رسولی شو لکه او تا په قبر کې کېښود وروره او تا په هغه ګمبد اوس جوړ کړی دی ډیوې پکې بلې او چراغان پکې بلې او وروره غلافونه دې پې اچولي دي او بس راځې او څوک دې څه غواړي څوک څه غواړي دا په دې کاڼه بابا کې چې دا کاڼه بابا دا کاڼه بابا ته چې کوم دی نو زمونږ یو دوست دی هغه ما ته قصه کولی وی زما ترور راغلی و وی دی کاڼه بابا ته وی زما مشر ورور ته تپوس وکړو چې ته دې کاڼه بابا ته څه شي راغلی وی لکه هغه هم بابا دی هلته هغه ورته دې بچي په غوږونو باندې دړو او وی دی چې کوم دی څه دی لکه وی دی دلته چې سړی راشي په ده باندې یوه شوه ده که څه ونه پې ولاړه ده نو د هغې نه خلک پاڼې راوشوکوي نو هغه په یو کاڼي باندې ده په دې قبر باندې وټکوي نو دا اوبو ته چې کوم دی په دې غوږونو کې واچوي نو دی جوړ شي نو هغه ورته وی چې تا ته دا پته شته چې دې کاڼه بابا ته دا کاڼه بابا ولې وایي خپل ترور ته یې وی نو هغه ورته نه ما ته پته نشته وی دی خو په خپله کوم نو ته خو په ژوندانه باندې خپل غوږونه نه جوړ کړي نو چې اوس مړ دی نو ستا غوږونه به څنګه جوړ کړي دا شرکیات دا کفریات دا بدعات چې کوم دی څه دي لکه دا موجود بس تا عقیده خرابه شوې دی خدای دې ته خیر کوي هغه ته خدای دې ته خیر کوي
نو چې ته پاک خبره کوي نو ته به دې خلکو ته بیا څه ښکارېږي لکه ای لیونی ښکارېږي. نو دا مشرکان چې څومره وو دا کفار نو دیو د خدای نه علاوه نور زاړه واړه واړه خدایان چې کوم دې څو لکه جوړ کړي وو لکه څه د څه مرض دپاره څه د څه مرض دپاره څه د څه حاجت دپاره لکه خبر ورسېدې د هغو نه به چې کوم دی یېرېدل هم او د هغو نه به یې تمه او امید چې کوم دی څه کوو دا به هم کوو لکه. نو الله د هغو دپاره مثالونه بیان کړي دي چې دا داسې عاجزه دي لکه څه دي لکه دا مثالونه د هغو دپاره بیان کړي دي چې الله د هغو رد وکړي لکه څه کي رد وکړي لکه. او دوی په دې خبره باندې پوه کړي د سمجاوالو دپاره چې تاسو زمانه ما سوا څوک حاجت روا او مشکل کشا ګڼلي دي نو زمانه سوا الله زمانه سوا ویلي دي نو دا ځکه دا وایم چې د پیغمبر نه راواله د ولی پورې د پیغمبر نه راواله د ولی پورې ما سوا الله ما فوق الاسباب ما تاسو تفصیل چې کوم دی څه دی لکه ای کړی د اسبابو د لاندې خلک د یو بل نه مدد غوښتی شي لکه خو ما فوق الاسباب لکه څه دی لکه چې د اسبابو د لاندې نه لکه ژوندی انسان ته ته مدد دپاره آواز وکړي ستا کولی شي لکه مړي ته ته آواز کړې زما مدد وکړه لکه هغه ستا آواز هغه ستا سره څه مدد کولی شي دا ما فوق الاسباب دی لکه څه دی ما فوق الاسباب دی. ته په اوبو کې لاهو شوی او په غاړه باندې سړی ولاړ دی هغه ته آواز کولی شي بهي ما راونیسه لکه زه دې اوبو ویوړم لکه خو څوک شته دی نه او ته شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه په نیکۍ راورسه او پیر بابا په نیکۍ راورسه او دیوانه بابا په نیکۍ راورسه کاڼه بابا په نیکۍ راورسه حاجي بابا په نیکۍ راورسه نو ستا آواز اوري خو د خدای نیکان بندګان تیر شوي دي د خپل انجام سره مخامخ شوي دي په هغو د خدای ډېر رحمتونه په دنیا کې هم ورېدل په ژوندانه په مړونه پرې هم ورېږي خو د هغو مسله ځان نه ده لکه هغه ستا حاجت راوړي ستا مشکل کشایي نشي کولی دا ما فوق الاسباب دلته به صرف یو الله ته آواز کړه چې الله ته راورسه الله ته زما مدد وکړه نو الله په دې قادر دی مدد کولی شي الله خو داسې قادر دی چې د هغه اسبابو ته ضرورت نشته چې رسۍ د پسې راګزاره کړي هر څه کولی شي لکه څوک رالیږلی هم شي د پسې لکه فرشته د پسې هم رالیږلی شي مثال په طور باندې خو الله په هر څه قادر دی دې اوبو ته به ودرېږي څنګه چې موسی علیه السلام دپاره ودرولې 12 لارې د پکې جوړې شوې الله به د اوبو داسې ودرېد تا د پکې لار وچې کې ځې به ورې به وځې الله قادر دی بل څوک نه دی قادر لکه که ژوندی انسان دی خو چې ستا آواز نه اوري او ته ورته دې ځای نه آواز کوي هغه هم قادر نه دی ستا آواز نه اوري قادر نه دی لکه او الله خو اوري هر ځای اوري په حال هر کې اوري لکه ټیک دی او ستا په مدد کول باندې څه دی لکه ای قادر دی لکه داسې هم کولی شي چې ای الله دې اوبو د چپې ته وکړم وکړي چې دی ورغزار کوي داسې د یوه چوبې ته قادر دی که نه داسې به وکړي لکه تاله به توفیق درکړي لکه تاله به توفیق درکړي په هېڅ به هم نه پوهېږي خو هسې به لاسونه خپې ووایې بس یو غټ لامبوزن به خدای په دغه ساعت کې جوړ کړي به ځان به چې کوم دی څه کوي ای پورې باسې لکه نو دا مثالونه چې الله ما یو قرآن پاک کې بیانوي نو دا داسې نه ده د دې وړو وړو څیزونو د دې په نظر کو د سپکو سپکو څیزونو چې دا قرآن پاک څه سپک کتاب دی د الله کتاب نه دی دا ځکه که دا څیزونه بیان شي د الله کتاب په دې نه بیانېدل نه دا د دیو د ما سوی الله د خدایانو تر تشبیه الله بیانوي مثال ورکړي چې دا داسې عاجزه دي لکه څنګه چې دا ماشي لکه څنګه چې دا چې کوم دی دا عنکبوت او څنګه چې دا مچ په خبره باندې ورسېدي دی یعنې د دې ستاسو د خدایان داسې عاجزه دي ته تماشا کوه دلته سوره حج کې الله پاک چې کوم دی وایي چې یا ایها الناس ای خلکو ضرب مثل بیانولی کېږي یو مثال ای خلکو بیانولی کېږي یو مثال دا 73 نمبر آیت د سورت حج کې لکه دلته هم الله مثال بیان کړی دی څه دی لکه سمجھاوالو دپاره چې دا ستاسو کومه عقیده ده دا غلطه عقیده ده دا خراب عقیده ده لکه تاسو زمانه ما سوا څوک مشکل کشا او څوک حاجت روا ګڼلي دي دا مشکل کشایي او حاجت روایي چې کوم دی نشي کولی مشکل کشا حاجت روا چې کوم دی زیما دا ډېر عاجزه مخلوق دی بیانولی کېږي ای خلکو یو مثال فاستمعوا له فاستمعوا استماع معنا ای غوږ کېږدئ واورئ استماع یو سمع ده اورېدل دي یو غوږ ایښودل دي استماع ده یعنې په غور سره واورئ لکه په غور سره دا خبره څه ده ای واورئ لکه چې ان الذین بېشکه هغه خلک تدعو بېشکه هغه څه تدعونه چې تاسو یې بلئ تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله نه ټیک شو ما سوا د الله نه چې تاسو څوک حاجت روا ګڼئ څوک مشکل کشا ګڼئ لکه چې د الله نه ما سوا څوک چاته ضرر رسولی شي یا چاته نفع چې کوم دی رسولی شي تاسو چې هغه ګڼئ ما سوا د الله ما سوا د الله ویلی دی ښه چې په چا د عقیده ولري لن یخلقوا ذبابا دیو یو مچ هم نشي پیدا کولی څه دی لکه
دا دلته کې الله مچ بیان کړی دی د دې دا مطلب نه دی چې د الله کلام دا نه دی ځکه پکې د مچ تذکره کړې ده د هغو د باطل خدایانو تردید کوي د هغو کمزوري الله پاک بیانوي او موږ پې پوهېږي چې دا ډېر کمزوري دي که نه ستاسو چې کوم توقعات د دوی سره تړلي دي دا ستاسو بېوقوفي ده دا ستاسو قمقلتوب دی دې څوک نشي کولی خلکو بیانولی کېږي یو مثال فاستمعوا له دې مثال ته غوږ کېږدئ په غور سره واورئ چې یقینا هغه څوک لکه تدعونه چې تاسو عبادت کوئ تاسو په د الله سره شریکوئ لکه تاسو حاجت روا او مشکل کشا ګڼئ من دون الله چې د الله نه ما سوا یې نو چې هر څوک یې لکه چاته یې ووایي لکه لن یخلقوا ذبابا دا ټول په ټول چې کوم دی یو ورکوټی مچ چې کوم دی هم څه کېږي لکه یې نشي پیدا کوي مچ ورکوټی چې دی که نه دا دومره عجز دي یعنې دا دومره کمزوري دي چې د دې کمزوري تاسو ته معلومه شي لکه دا خو الله پیدا کړی دی خو ستاسو په نظر کې یو حقیر شی دی که نه لکه نو تاسو چې چا سره د نفع او د ضرر توقعات تړلي دي که نه دا دومره عجز او دومره کمزوری مخلوق دی چې د یو مچ هم نشي پیدا کولی ولم اجتمعوا له ولم اجتمعوا اگر که دا ټول د دې د پیدا کولو لپاره راجمع شي چې موږ د یو مچ تخلیق کوو لکه د الله نه ما سوا تاسو څوک په خدای سره نیولي دي ټیک شو که نه او دی وایي موږ یو مچ یو حقیر شی پیدا کوو یو ورکوټی شی پیدا کوو هم چې کوم دی څه کېږي نشي پیدا کولی وَإِن يَسْلُبْ پیدا کول خو پرېږده وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا که چېرته دا مچ د دیو نه چې کوم دی څه شی وتښتئ لا يَسْتَنقِذُونَهُ مِنْهُ د دیو دومره طاقت نشته دی چې د دې مچ نه راخلاص کړي لکه خبر باندې ورسېدي دا څومره چې د دې اولیاو د قبرونو لا خلک ځي او بچي دي غواړي او خپل مرضونه سره د ما دا مرض چې کوم دی ما له ته ښه که لکه او په ځان باندې دا کړنې وهي لکه او د هغو په نوم باندې چې کوم دی ذبح او قربانیانې چې کوم دی څه کوي ادا کوي لکه د ده په دې قبر باندې چې دا مالګه اچولی چې دا مچ دی نه دا مالګه وتښتې دی دا مالګه هم ترې شي خلاصولی خبر باندې ورسېدې لکه خو دې څوکیداران جوړ شوي دي لکه دې څه دي لکه دې څوکیداران جوړ شوي دي لکه دې ګاډ چې کوم دی جوړ دی چې لکه تاسو په دې کې څه کوئ لکه ګوتې متې نه وایي دلته دا تاسو د دغه ته به تللي دا کانجو کې دا ټاون چې دی ټاونشپ چې ورته ویلی کېږي دې کې بره یو مقبره ده یو دوه غټ غټ قبرونه دي پکې یو نوم هشام بابا دی بل نوم پې لیکلی په خپل هغه طرف ته تللی وم یو پیره داسې چې ورغلم چې دننه قبرونه دي دا غلافونه خوارې دي مالګې دي ونې دي په هغې کې دنیا چې کوم دی څه دي لکه دا کنډکوډوي پکې ځوړند دي او چا پکې الګ جوړ کړی دی ځوړند کړی دی چا پکې جنۍ جوړه کړې ده ځوړنده کړې ده او سیره عجیبه په یو کې چې کوم دی واړه واړه 3 کاڼي پراته دي په یو کې 2 کاڼي پراته دي په یو کې یو یاره چې ما د دې به څه مطلب وي او ملګري موږ سره وبسو یاره دا مطلب به چې څوک په یو ځای غواړي څوک په 2 غواړي څوک په 3 غواړي لکه دغه مطلب به وي نو نور به صحیح لکه ټیک شو هغې له هلته راځي ټالۍ ورکړي 10 مالګې پرتې هغه ما ټول مات کړل صرف مې هلکه وایي خلک به راوځي وي شر به وکړي زما یې څه خوشتی نه موږ پکې د خپل کار وکړو لکه دا عقیدې دي لکه د خبره ورسېدې اوس لکه او دا دلته چې ته څه داسې حرکت یا څه داسې دغه کار کوې نو دا داسې ګڼي چې لکه دا تر د بېحرمتي نه ده لکه د دې اولیاو تاریخ چې تاسو وګورئ که نه دې د دغه قرآن د دغه حدیث درس ورکړی د خدای د وحدانیت درس دی ورکړی دی د پیغمبر د رسالت درس دی ورکړی د معاد او د قیمت درس دی ورکړی دی او د تمامو شرکیاتو د بدعاتو نه چې کوم دی نفي کړی ده دې خو د هغې د تعلیماتو نه خلاف کوي په ایمان کې دا خدای را ژوندی کړو راپاسې د ټول نه مخکې په دغه خلکو راښودي دا څوک چې دا غلافونه او دا جارو کول کوي دا مالګې پې خورې کړي او دا څوکیداریانې چې کوم دی څه کوي لکه او ټول عمر چې کوم دی قال الله قال رسول باندې خپله زندګي تېره کړې ده ځکه د خدای اولیا جوړ شوي دي هغه دا شرکیات او دا بدعت چې کوم دی څه دي لکه نه دي کړي خو دا دی چې عزیز اوس وفات شوی دی په دې هم چار نه رسي که نه ځکه ورسره دا چلونه کوي که نه او په دې خپل روزو که په دې ځایونو کې دوی پرېښودي نه لکه هغه عاجزه دی که نه څه نه شي کولی که نه نو الله مثال بیانوي چې بهی ما سوا د خدای نه ما سوا چې تاسو هر څوک په خدای سره نیولي دي دا دومره کمزوري دي چې ټول په ټول لاغون شي امت نشي جوړولی لکه او دغه خو پرېږدوه چې د امت دې څه شی وتښتئ نو دې ترې خلاصولی هم نشي لکه ضعف الطالب والمطلوب طالب او مطلوب الله وایي دواړه ضعیف او کمزوري دي طالب یعنې دا څوک چې طالب دی د ده نه د حاجتونو طلب کوي لکه د ده نه د مشکلاتو دفع کولو طلب کوي او مطلوب چې کوم دی څه دی لکه هغه
الله وی دواړه ضعیف دي لکه دا څوک چې غوښتنه کوي دی په خپله کمزوری ضعیف دی د چا نه چې غوښتلی کېږي د الله نه ما سوا په خپله باندې ضعیف چې کوم دی څه دی کمزوری دی نو دا مثال چې الله دلته بیان کړی دی خدای پاک موږ له عقل فکر را کړی دی د دې دا مطلب دی چې د الله دا د الله کلام وی نو په دې کې به د مچ تذکره نه وه الله خدا زموږ د سمجاوهلو د دې مشرکینو د سمجاوهلو دپاره چې کوم دی څه دی لکه بیان کړی دی لکه یو مثال بل ځای دی دا په سورہ عنکبوت کې دی سورہ عنکبوت راوړه او آیات نمبر 41 راوړه مثل الذین مثال د هغه خلکو اتخذوا من دون الله اولیاء چې دیو جوړ کړي دي او دیو نیولي دي ما سوا د الله نه اولیاء خدای پرې ښودی دی او د خدای نه ما سوا نور ځان نه اولیاء څه دي لکه هغوی په خدای سر نیولي دي د هغونه چې کوم دی توقعات ته دې خبرې کوي دا مونږ ته نفع رارسوي او د هغونه توقعات ته دې خبرې کوي چې یاره که چېرته مونږ د دیو دپاره دا چلونه ونه کړو لکه دا اکرام او دا احترام او دا ګمبتونه او دا شالونه او دا ډیوې او دا چراغان په دې باندې بل نه کړو لکه نو دلته په دې قبرونو باندې خپل مخونه او خپل بدنونه ونه مږو د سجدې ونه کړو لکه نو بیا به مونږ ته ضرر راسي مونږ ته څه کوي ضرر راسي نو الله وایي مثال د هغه خلکو چې هغوی نیولي دي ما سوا د الله نه اولیاء کمثل العنکبوت وایي د دې مثال د جولاد اوس د دې مطلب دا دی چې دا الله د جولاد تذکره ځکه کړې د عنکبوت دا د الله کلام نشي کېدی نه سمجاوهلو دپاره دی امثال د سمجاوهلو لپاره دي د دیو د دماغ واشنګ کوي الله پاک لکه چې ګنده دماغ یو دی لکه کاږه دماغ یو دی الټه دماغ دی خپل دماغ پاک کوي خپل دماغ سیده کوي لکه د دغه خلق کمثل العنکبوت مثال د دې خلقو د عنکبوت دی څه دی لکه د عنکبوت دی لکه اتخذت بیتا دا عنکبوت چې دی دا جوړه دا ځان له جال نه جوړوي دې کورونو کې ځان جوړوي که نه لوی لوی بلډینګونو کې لوی قصرونو کې ځان چې کوم دی څه کوي جال نه جوړوي وان اوهن البیوت او یقینا ډیر کمزور د کورونو نه چې دی الا بیت العنکبوت هغه د عنکبوت کور دی لکه لو کانوا یعلمون کاش افسوس ارمان چې دوی په دې خبر باندې پوهېدلی د دې عنکبوت نه چې تپوس وکړي که نه چې باید ته په دې دومره لوی محل کې اوسېږي فکر شو که نه دومره پوخ محل دی دا لکه او دومره بهترین محل دی او قصر دی په دې کې ستا دې جالې جوړول ته ضرورت څه دی لکه اوسېږه داسې که نه لکه دا څه شی دی چې ته پکې دا جوړوې اتار نو پکې پیې لکه په خبره باندې ورسېدې چې نه د ګرمۍ نه بچ کولی شي او نه د یخنۍ نه بچ کولی شي او که خس کې چې د څه ایله تار څه ډکه ورسره ولګي ماتېږي ختمېږي لکه دا څه شی نه جوړی لکه دا دومره ښکلی بهترین یعنې دا پوخ دی دا چې کوم دی څه دی خوښ نه دی لکه د دې داسې مثال دی لکه دیو هغه الله پرېښودی دی لکه څه دی لکه هغه مضبوط الله یې پرېښودی دی او دغه د عنکبوت په شان په دې کمزوري جاله باندې چې دې عنکبوت څنګه په دې خپل ورکوټې کمزوره جاله باندې د دې سره توقعات وابسته کړي دي چې زه دی خدا دی لکه څه دی لکه حالانکه هېڅ شی هم نه دی لکه هېڅ څه دی لکه سره څه شی نه دی لکه نو الله د دې مثال چې کوم دی د دې مثال چې کوم دی د عنکبوت سره ورکړی چې ستاسو مثال د عنکبوت دی لکه ټیک شو که نه لکه عقل یو کار نه کوي داسې مضبوط الله دی او داسې قادر الله دی تاسو د هغه نه ولې خپل حاجتونه نه غواړئ لکه تاسو خپل مصیبتونو کې هغه ته ولې رجوع نه کوئ چې لکه څنګه چې دې عنکبوت جولا په دې بلډینګ په موجودګۍ کې چې کوم دی نو دغه تارون ته چې کوم دی څه کړی رجوع کړې ده دا داسې دي لکه تاسو چې د خدای په موجودګۍ کې د داسې یو طاقتور ذات په موجودګۍ کې چې هغه په هر څه قادره دی داسې کمزور خدای ته رجوع کوئ چې د هغې مثال چې کوم دی څه دی لکه د عنکبوت ته جاری دی نه د نه ګرمي لرې کولی شي او نه د نه یخني لرې کولی شي پیمان که توپان پې راغی نو دار سره سره یې وړی لکه څه کړی هغه هم دار سره سره څه کړی لکه یې وړی الا دا که الله حفاظت کوي نو د هغه قبر حفاظت پې کوي او د هغه حفاظت پې کوي لکه ځان دپاره څه نشي کولی لکه نو دا الله دلته مثال بیان کړی دی څه دی لکه مثال بیان کړی دی او د مشرکانو سره د کفارو سره د بدعتیانو سره د قرآن د خارج نه د قرآن او د حدیث په دې خپلو بدعاتو په دې کفریاتو شرکیاتو باندې هیڅ دلیل نشته دی د جواز چې یاره زموږ دپاره دا کارونه جایز دي لکه به د خپلې خېټې نه راوباسي څه دی لکه
د خېټې نه راوباسي لکه څنګه چې دا عنکبوت او جولا دا تارونه چې جوړوي دا د هغه د خېټې لاړې دي لکه دا د هغې نه جوړوي دغه شان دا مشرکان دا کفار دا بدعتیان چې کومې خبرې د ځان لپاره جوړې کړي د جواز که نه لکه څه دي لکه د جواز جوړې کړي دي لکه یاره دا خبره کوي چې یاره دې دنیا کې وګوره که نه ستا چې د صدر سره کار او ستا چې د وزیر اعظم سره کار او ستا چې د قومي د اسمبلۍ والا سره کار او ستا چې د گورنر سره کار خدای به سره زموږ کار وړو پېښوي نه مثلا څه دی لکه ستا سره کار دې ته ستا رسایي کېږي لکه دې ته رسېدی شي د دې لپاره به خامخا څه واسطې خو ګورې که نه لکه د کته نه به دا ځان جوړوي دا د خېټې نه راوباسي لکه چې دا جولا د خپل خېټې نه تارونه راوباسي که نه دننه نه لکه دا دې د ځان نه دا خبرې د خېټې نه راوباسي او دا جوړوي لکه ته د خدای معامله چې کوم دی نو د دنیا په وزیر اعظم په بادشاه باندې قیاس کوي لکه هغه هلته ناست دی زموږ پته ورته نشته الله ته خو زموږ پته ده هغه زموږ په مدد باندې سره قادر نه دی لکه او الله خو په هر وخت په هر ځای په هر حال کې زموږ په مدد باندې څه دی لکه قادر دی او هغه زموږ د سره خبره اوري نه لکه نه دی او الله په هر حال هر ځای هر وخت کې چې کوم دی د ما ستا خبره اوري لکه دا قیاس باطل دی لکه دا مخلوق په الله باندې قیاس کول دا باطل دی لکه نو ما وی څنګه چې جولا د خپل خېټې نه تارونه راوباسي او تارونه جوړوي ټیک شو که نه او په خارج کې ورسره په دې خپلو ناجایزو او بدعاتو او شرکیاتو باندې هېڅ د قرآن او د حدیث نه دلیل نشته دی لکه نو دقه شانتې چې کوم دی دا جولا د خېټې نه خبر راوباسي او هغه هم د ځان د خپل خېټو لپاره چې کوم دی څه کېږي لکه خبر راوباسي د خپل فایدې لپاره چې کوم دی د ځان لپاره څه کېږي لکه خبر راوباسي او جوړوي هېڅ دلیل ورسره چې کوم دی څه دی نشته نو دلته ما ته هم دا ووایي چې بهي قرآن پاک کې الله ځای په ځای به نور هم راشي سمجاوالو لپاره د په سمج کې هم خبر راشي چې الله څومره امثال د دې مچانو یا د ماشو یا د نور څیزونو بیان کړي دي که نه دا د دې لپاره بیان کړي دي زموږ په سمج کې دا د دې کفارو مشرکینو بدعتیانو په سمج کې دا خبر راشي چې بهي حاجت روا الله دی مشکل کشا الله دی د الله نه ما سوا چې تاسو له چا سره د نفع او د ضرر مالکان ګڼلي دي د الله نه ما سوا چې هر څوک دي لکه ما فوق الاسباب هغه ډېر کمزوري دي لکه څه دي لکه ډېر کمزوري دي د هغو نه غوښتونکی هم کمزوری دی او د چا نه چې غوښتلی کېږي هغه هم څه دي کمزوري دي لکه هغه نه تا ته نفع رسولی شي تا ته نقصان رسولی شي عمر رضی الله تعالی عنه به حجر اسود خپل کو لکه او بیا به دې حجر اسود ته چې کوم دی مخاطب شو حجر اسود وی ته کاڼی صحیح وی کاڼی نه چاته ضرر رسولی شي او نه چاته نفع رسولی شي کما رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا په خپلولو نه وی لیدلی ما به ته نه وی خپل کړ بس اتباع ده فقط څه لکه اتباع ده به د پیغمبر خپل پیغمبر اتباع کوم دې خپل کړی به زه به دې خپل کوم نور زما ستا نه څه د نفع او د ضرر توقعات نشته دی لکه دا عقیده ده د مؤمن لکه قرآن ستا دا عقیده جوړوي لکه چې باید د نفع او د ضرر مالک څوک دی د الله په صفاتو کې نافع دی لکه او ضار یا نافع یا ضار قرآن پاک په دې اول سرونو کې چې کوم دی دا د الله پاک نمونه دي لکه په دې نمونه کې دا دی په دې دویم ځای کې المانع الضار دا د الله صفات نافع الضار النافع د نفع اختیارمند چې کوم دی نفع رسونکی څوک دی الله د ضرر د پکونکی څوک دی الله بس سره راځي الله ته متوجه کېږه الله ته سوال کوه الله وغواړي بس خو وشي که الله نه غواړي ستا په دې کې خیر لګي نو دوی به دا اعتراض کوو چې دا د خدای کلام نه په دې کې به دې وړو سره مثالونه نو تاسو په دې خبره پوه شئ مثالونه د سمجاوهلو دپاره دي لکه دا مطلب نه دی چې په دې کې د دې وړو وړو سپکو څیزونو حقیر څیزونو مثالونه دي نو چونکې دا مطلب دا د الله کلام نه دی نه دا ستاسو د دې الټه دماغو دپاره د دې بدعتیانو مشرکانو د دې کفارو د ذهن د پاکولو دپاره د جوړولو دپاره د هدایت کولو دپاره الله دا امثال بیانوي تاسو د هغو کمزوري بیانوي چې هغه د توقعاتو قابل نه دي لکه هغه د نفع او د ضرر مالکان نه دي صحیح ملک نو الله وایي د دې مثال په ذریعه باندې موږ ډېرو خلکو ته هدایت کوو لکه اوس څوک په دې باندې پوهېږي چې الله دا ولې بیانوي دا د هغو دپاره د هدایت سبب دی او څوک چې پکې دغه نخرې او دا خبرې کوي چې د دې نه صحیح اراده ده د الله پاک چې دا په دې کلام کې دا راوړی دی الله وایي د دې په ذریعه باندې هغه موږ څه کوو لکه ګمراه کوي بېلارې کوي الله موږ نه ګمراه کوو نه بېلارې کوو مګر هغه کسان چې فاسقان دي یعنې نافرمانه خلک دا نافرمانه دي که نه څه دي لکه منونکي نه دي لکه و د نافرمانه خلکو چې کوم دی الله پاک صفات بیانوي چې دا نافرمانه خلک فاسقان خلک الذين هغه دي ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه چې د وعدې د مضبوطولو نه وروسته چې کوم دی دوی عهد ماتوي د الله و د دې عهد نه څه مراد دی نو علماو یو جماعت ویلي چې عهد نه مراد د عالم ارواح کې چې الله پاک
د آدم علیه السلام نه واخله تر د قیامت د اخري انسان د پیدا کېدو پورې الله پاک دا مخلوق د وړو میوو په شکل کې چې کوم دی پیدا کو او وی الست بربکم اتستاسو رب نیما دی وی بلا قالوا بلا ته موږ رب ولې نه هغه وعده مراد ده ٹھیک شو کنه هغه وعده مراد دی هغه وعده چې کوم دی سکړه لکه ما تکړه لکه دنیا ته راغلل اوس رب خپل رب نه تسلیمای لکه دویم علما چې کوم دی او جماعت وایي چې دین مراد چې کوم دی دادا چې اې دا اوس مونږ چې دا کلمه دلته په دې دنیا کې ویلې ده کنه لکه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دې تبلیغ ولا مرګري وایي اې په دې کلمه کې د الله پاک سره مونږ د دې خبرې وعده وکړه چې الله ستا په حکمونو خپل ژوند تیرو او د نبی صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې خپل ژوندۍ تیرو ټیک شو کنه نو اې الله وایي دا وعده ماته لکه ځکه سوچ په وګي کنه ځان سره چې څومره د الله احکام مني لکه د الله په احکام سونه وخت د نبی صلی الله علیه وسلم په نشو قدم باندې وخت لري چې د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو مقابله کې چې کوم دی بدعات پیدا کړی دي لکه پاغي باندې چې کوم دی سکه لکه ای ژوند تیرو نور خلکو چې کوم دی دا سکه لکه ای ترغیب ورکې لکه دا وعده ماته لکه ټیک ته بل دا چې موږ کوم ایمان مفصل وایو کنه لکه آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت دا موږ وایو کنه لکه او یو ایمان مجمل وایو چې آمنت بالله كما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع باحكامه دا وایو ممکن لکه نو اے وقبلت جميع باحكامه من قبول کړی دي الله ستا ټول احکام دا موږ وایو کنه وایو دا وعده ده کنه دا په دې کوم د الله سره وعده کوم ایمان راوړل دی کنه مونږ ایمان راوړل څه لکه او دا خبر پکې مونږ کو دا عهد پکې مونږ وکړو چې الله مونږ ستا تمام احکام قبول کړی دي جو اے اوس په دې سوچ کې کنه چې دا الله پاک سونه احکام قبول کړی دي او سونه نه دي دا څه لکه دا نقض عهد دی لکه دا درې تفسیر ما مختصر تاسو ته وایي چې په دې ځای کې مفسرین څه کړي دي چې دو ماته وعده د الله یا هغه د عالم ارواح الست بربکم قالوا بلا وعده یا مونږ چې په دنیا کې دا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ویل دا وعده دا ماته یا دا چې بای دغه ایمان مجمل کې چې مونږ ویلې وقبلت جميع احکامه الله مستا تمام احکام چې کوم دي سړي قبول کړی دي اوس په سوچ کې سونه احکام قبول کړی سونه باندې عمل کې سونه باندې سکه عمل نه کوي اړ انسان په خپل ګروان کې ځان سکه کې سوچ کولای شي نو یو ګوره دا د فاسق او د نافرمان یو علامت دا دی چې دی به د خدای عهد ماتون کې لګي نو ګوره خبره خو اصل دا غوړه روانه ده خو ګوره خبره یواز دا غونه ده ول په خبر باندې ورسېده د خدای پاک د چا سره سزاتی مسله نشته دی لګا و چې دغه نقص په هغو کې جو دا مجرمان دی او کدا نقص په مونږ کې د سونه درجه و نو مونږ د قسم مجرمان مونږ نه فرمان کې راځو مونږ د خدای مونږ وعده نه کړی په دې کلمه کې لګا الست بربکم خو مونږ کړی دا کنه په دې کلمه کې مونږ کړی دا او د ایمان مجمل مونږ جمنتو وقبلت جميع باحکامه لك مونږ څومره د الله احکام من او څومره د الله پاک احکام ماتو لکه نو اې دا نه فرمان یو صفت د فاسق یو صفت چې کوم دې څه لکه دا دی چې دې به د خدای احد ماتي او دویم دا چې ويقطعون ما امر الله به ان يصل چې دیو قطع کوي پرې کوي هغه څه چې امر کړي الله پاک پاغي سره اې د یو ځای کولو الله د دې خبره امر کړي دی د ځان سره تعلق جوړول الله د ما سره تعلق الله د دې خبر دی وصل کولو کوم کړي د ما د پیغمبر سره تعلق جوړ الله دې خبر حکم کړي د ما د کلام سره خپل تعلق چې کوم دی قائم کړي الله دې خبر حکم کړي دی چې د خپل رشتہ دارانو سره صله رحمی کوي دا غو سره تعلق قائم کړي لگا خبر ورسېده و څوک چې دا تعلق خپل تعلق د الله سره د الله د رسول سره د الله د کلام سره او د خپل رشتہ دارانو سره چې کوم دی نه قائمي ادم فاسق دم څه دم فاسق ته لگا دویم صفت د فاسق او د نافرمان چې کوم دی څه لگا ای اغدار لگا دا څه کوم ځان خپل ټول کو لگا قران په اصلاح لپاره راغلی دی خبر باندې ورسې ایو مرګري بل ته جمعه ترازای ما جمعه تنظم بل ورته ته جمعه ترازای نظم بل ورته ته جمعه ترازای نظم یو پیرې تنګ کو وسره الله جمعه یو ته مولوی صاحب دې خبرې کولې چې هغه قرآن حدیث ته خبرې کولې هغه ټول هغه ځای دی ماته نه دا خبرې پاګه کوي سوي نو بس خپل مرګ ته باري ماته ته نه چې دې جمعه تنظم هغه کارو چې کنه کوم ځای دی هغه مولوی صاحب ټول خبرې ماته الکه ته نه دی کړي دا قرآن حدیث په نه قرآن حدیث ور دې لپاره بیانې کې دا عالم د لپاره د اصلاح کتاب دی لکه دا خو دې لپاره بیانې چې بچا کې داس زونه یي چې بای هغه د ځان د لری کې دا اصلاح وشي هغه څه کې لکه اصلاح وشي نو ما خپل ځان باندې سوچ کوو لګا قرآن د زیات د ټول زیات موږ ته محتاج یو
مونږ کې څه کمې دی آیا مونږ ته څوک نافرمان وي مونږ ته څوک فاسق وي د فاسق صفات الله بیان کړي مونږ ګورو واقعي مونږ کې شته که نشته که هیره پکې ځان نه سکو لکه لري کو لکه نو دا کوي لکه دریم دا چې ويفسدون فی الارض پس مکه کې فساد کوي لکه فساد خوري فساد دا دی چې د الله هر قسم نافرمانی د الله د احکام مخالفت چې کوم دی دا فساد دی دروغ ویل فساد دی غیبت کول فساد دی چغلی چې کوم دی څه دی فساد دی دوکه فساد دی او سود فساد دی او رشوت اغستل چې کوم دی فساد دی نشه خرڅول نشه اغستل نشه کول دا فساد دی لکه خبر ورسېږي غلا کول فساد دی ډاکه کول فساد دی قتل کول فساد دی زنا کول فساد دی لواطت کول فساد دی لکه ټیک شو د الله د قانون په مقابله کې خپل قوانین جوړول هغه نافذ کول دا فساد دی لکه د خدای د پیغمبر د سنت طریقو مقابله کې بدعات او رواج ورکول دا فساد دی لکه نو د فاسق یو دریم صفت چې کوم دی څه دی لکه دیو د الله په ځمکه کې فساد کوي د الله د دین مخالفت کوي لکه وسونه زیات او سونه کم او پار شکل او صورت کې کیږي ودا کارونه چې دی کوي اخر د نتیجه به صحیح الله اولئک هم الخاسرون نقصان پورته کوونکي دي څه دي لکه نقصان پورته کوونکي دي بس دغه لږ مختصر زندگی دا لږه په راحت او لږه په خوشحالۍ کې به تېره شي لکه د مرګ نه پس چې کوم دی بیا څه دي اصل زندگی شروع کېږي بیا څه دي لکه ډېر لوی نقصان پورته کوونکي دي په خپل نقصان به پوهه هم شي بیا به اعتراف هم وکړي بیا به هر څه ووایي لکه وبه بني هم واپس د دنیا د تمنا به هم وکړي توبه به هم وباسي لکه لیکن بیا څه دي لکه بیا به څه نه کېږي بیا به څه دي نه کېږي بد د مرګ نه مخکې دا قباحتونه او دا سوزونه بچا کې وي کافر وي مشرک وي بدعتي وي مسلمان وي او دا کې نه پکې وي نو هغه د ځان دلته لري کې دلته خپل سوکي لکه اسلام ان الله بشک الله لا يستحي حیا نه کوي ان الذي خبر يضرب چې بیان کی مثلا ما مثال بعوده د ماشي فما فوق حیا د ماشي نه غټ شي فاما الذين فزبار اكسان امنوا چاوي ایمان راوړل فيعلمون ان دي فويږي انه الحق چې دا مثال بیان او الحق دي من ربهم د طرف د رب د دنیا او اما الذين بار على اكسان كفروا چاوي کافران دي ويقولون ان دوای ماذا اراد الله چې سیرا د کړی د الله به هذا مثلا په مثال بیان او سره يضل گمراه کوي الله به د مثال په ذریعہ باندې کثیر ډیر خلق وهدي او هدایت کې الله پاک به د مثال په ذریعہ باندې کثیر ډیر خلق تا وما يضل ان گمراه کوي الله پاک به د مثال په ذریعہ باندې الا الفاسقين مگر فاسقان نه فرمان خلق الذين دا فاسقان دا فرمان هغه خلق دي ينقضون چې د ماته یعد الله وعد الله من بعد ميثاقه رسل مضبوط والدینا ويقطعون ذم صفت بیان چې دوی پر کوي ما هغه امر الله چې حکم کړ الله به پاغي سره ايو صلا د جوړولو د ذم صفت چور پاسه ويفسدون او د فساد کې فل ارض پزماګه کې دا درم اولئک هم الخاسرون دغه مخکې چې کوم بیان شو دا کسان چې دي دوی نقصان پورته کوي يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما يا الله ذا قران سره زموږ مینه پیدا کړه یا الله ذا قران سره زموږ مینه زیات کړه یا الله زموږ په دې زړه کې د قران د مینه چې دی الله دا قائم او دائم همیشه وساتي یا الله په دې قران باندې موږ ته پوهه نصیب کړه یا الله په دې قران باندې موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړه یا الله دا قران د قیامت پر ورځ باندې زموږ سفارش کوونکی وګرځو یا الله دې قران په برکت باندې الله زموږ جایز دین او دنیا حاجتونه پوره کړه یا الله زموږ د دنیا او د آخرت مشکلات ختم کړه یا الله څومره بیماران چې الله پاک دې مسلمانان خصوصا خدای موږ په دې جماعت کې ناس موږ خدای په کورونو کې مور او پلار خويندرونه رشتہ داران تعلقداران استادان الله سپتالونو کې چې څومره دي خدای پارځه کې خدای ټول ته شفای کامله عاجله دایمه مستمره دې کلام په برکت باندې نصیب کا خدای اسجاس خدای پاک سوق به الواد دي او د صالح الواد نصیب کا د چا الواد چې خدای نه فرمانه دي الله پاک ته صالحان کا خدای زموږ د مالونو زموږ د جانونو زموږ د عزتونو الله زموږ د دین حفاظت تو کا خدای دې دنیا نه په دې حال کې وسخت کا خدای ته زموږ خوشاله استاد بندګانو صاحب زموږ په زموږ باندې نه زموږ په زړه زموږ په جو باندې کلمه جاری چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين